پر دا روډ یې پرون 4 کسان پورته کړه، 15 زره دغه ګنج تاڼې والا واخیستلې، ورسره بیا غیله کړله، څوک یې ډیپورټ کړله. زما نوم داود دی، په قادرآباد کې اوسمه، د دا کلي اوسېدونکی یم. موږ دا مشکلات لرو په پاکستان کې وروره پیدا سوي، په پاکستان کې غټ سوي، په پاکستان کې موږ زندگی کړې ده، د پاکستان څخه موږ خوشحاله یو، د لې مو کاروبار دی، د لې بزنس دی. تقریبا زما پیدایش په نورلایي کې سوی دی، زه په نورلایي کې پیدا سوی یم، د لې مې خپله زندگی خپله سیسټم برابر کړی دی. موږ د پاکستان څخه دا دغه غواړو چې وروره موږ ته یو څه ټیبل راکړي چې خپل کاروبارونه خپل سیسټم ټول سره برابر کړو، چې څنګه په عزت راغلي دغسې په عزت مو واستوي. نو موږ د پاکستان څخه یو جهان مننه کوو. که چیرې دی دا رقم کوي چې وروره دلته په روډ ونیسه 15,000 راکړه، هلته په روډ ونیسه 10,000 روپۍ راکړه، نو دا به زموږ دپاره ډېره ګرانه خبره وي. او که چیرې دی په عزت سره موږ ته ووایي چې وروره میاشت ټیم دی یا کال ټیم دی، په دا ټیم څه اخواته د خپل هر شي ذمهواره بیا ته خپله، نو موږ به بیا خپل تیاری کوو، مخ پر افغانستان به ځو. افغانستان ما لیدلی نه دی، زه د لې پیدا سوی یم، د لې مې کاروبار سم کړی دی، د لې ښه په طبت روزي الله را رسوي، روزي رسان الله دی. خو لیکن خبره داسې شی ده چې د بېعزتي دې موږ ته نه راړئ. پر کورو راځي وروره دروازې ټکوي، د هغې ورننوځي، زنانې باسي، دا به زه چې وایم ډېره ناجایزه وي. چې مثال طور دلته دوی خپل کاروبار جوړ کړی په دا 10-15 کاله کې، هغه د دغه وسوسې سره خپل کاروبار سیسټم یې ګرده خراب کړی دی، وروره تللې د بېعزتۍ د وجې چې داسې نه وي بېعزتي راواړئ. که چیرې اوس مثال موږ ته ټیم ټیبل راکړي، موږ خپل په ټیم ټیبل سره وځو، نو موږ د پاکستان شکریا ادا کوو. او که چیرې دوی موږ ته ظلم کوي، پر دا روډ یې پرون 4 کسان پورته کړه، 15 زره دغه ګنج تاڼې والا واخیستلې، ورسره بیا غیله کړله، څوک یې ډیپورټ کړله. که چیرې موږ دا کلی دی وروره د لې اوسو، د لې مو زندګي ده، د لې مو زندګي برابره کړې ده. که چیرې ټیم راکړي خو ډېره ښه خبره به وي، ولې موږ افغانستان نه دی لیدلی. اوس که موږ دا کار د 15 کاله خواري خرابه کړو، زندگی برباد کړو، نو بیا چې په افغانستان کې موږ خواري او محنت کوو، دا ډېر ټیم زموږ څخه غواړي. د پاکستان موږ دا شکریا ادا کوو چې موږ ته یو څه ټیم ټیبل راکړي.